زما یو طریقه ده دلته چې راشم نو هر مقام نه بعد یو څو منټه د ملګري لږ د راشي نو زه ورته یو څو منټه خبرې کوم ځکه مونږ طالبانو سره نور څه بس دغه ما اوس پر خبره کوله ما د امیر شریعه سید الله شاه صاحب بخاری رحمت الله علیه هغه بیان وکړ هغه بیان نه خو څوک متاثر کېدل ایمن چې دغه بیان اورېدل خو ګاندی او نهرو راځي نو شاه صاحب رحمت الله علیه بیان وکړي او ساده دیهاتي سره افوند متاثر شه هغه ورته خواته کېناست نو ورته وی حضرت دې ډېر ښه بیان تاسو ایمان ورسره تازه شو نو ورنه تاسو کوی تاسو چې د ژوند تیرولو لپاره څه کوئ څه کار کوئ خلک تاسو کې کار کې زمیندار کې څه کې شاته ودلاره په مظاهر نو ورته وی د هوا خرڅو نه هغه ته چې ستاره پیرلو دکان دی نه هغه نه ما اوس دا نور غنټې چې خبرې کولې خو نور څه دلته نه مې هوا راځه اوس به خلک لږ روپۍ راکړي باندې ما ټول نه تېرېږي بهر ته ځي نو زه چې هم راشم خو نو زه هوا خرڅوم نه داسې هوا مو نو بهر ته ځي اوس هغې نه وتې اوس هغې نه وتې اوس هوا نه بهر ته ځي خو شاه صاحب رحمت الله علیه خو ډېر مزاحي سړی و د هغه په انداز بیان داسې ډېر عوامي انداز دی چې په عوامي خبره باندې څنګه خلک پوهېږي نو په هغه انداز به خبره کوله بعد نو ډېر دا زموږ مشران راغلي دي سابق صاحب مولانا فاروق صاحب هغوی هم تشریف اوري کړی دا مولانا محمد قاسم صاحب مولانا قاسم صاحب دارالعلوم خو زموږ مادر علمي دی خو دارالعلوم شیرګړ حضرت محترم صاحب رحمه الله ژوندی و مولانا قاسم صاحب ته معلومه ده چې زه به د جمعیت ذمه دار وم یا د جمعیت طلبا ذمه دار وم نو چې دې برې علاقې ته به تلم نو محترم صاحب رحمت الله علیه سره به خامخا ورغلم نو هغه به راباندې چا وڅښلی نو بیا یو ځل مې ذکر وکړو هلته دارالعلوم شیرګړ کې بیان کو نو ما دارالعلوم شیرګړ زما دپاره داسې لکه میقات ما زه چې جمعیت کار د دې بر علاقو ته ځم نو ما زه احرام دلته نه تړم مولانا قاسم صاحب هغوی تشریف اوري کړی دا مولانا ابوصمد صاحب وایي تاسو ته ذکر کړو تاسو ټول ډېر محترم یې زما لپاره ځکه تاسو زما د والدې د هغې د تعزیت لپاره راغلي دی لکه څنګه چې دوه درې واره دغه ذکر وشو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زما پلار حضرت عباس کله وفات شو رضی الله تعالی عنه نو ډېر خلک راتل تعزیت به راسره کو خو د شپې او د ورځې په ما باندې یو داسې غم و چې زما بلکل تسلي نه کېده یعنې د زړه نه مې قرار نه و وی دې کې یو ساده پانډچي عربي راغی په اوښ باندې سور او وایي چې د اوښ نه راکوز شو نو ما له راغې او ما سره راغاړې وته ما سره راغاړې وته او یو دو شعرونه راته وکړي او وایي چې اصبر نکن بک صابرین فانما صبر الرعیة عند صبر الراس خیر من العباس اجرک بعده والله خیر منک للعباس وی دې سړي داسې یو فکر په دې دو شعرونو کې رابند کړ چې اصبر نکن بک صابرین فانما ته صبر کوه نکن بک صابرین فانما ستا د وجې موږ هم صبر کوونکي شو فانما صبر الرعیة عند صبر الراس چې سردار د قوم کم اطوار عادات خپل کړي نو رعیت د هغه اتباع کوي نو ته زموږ سردار یې ته ترجمان القرآن یې ته رئیس المفسرین یې ته فقیه الامت یې نو موږ هم ستا د وجې صابرین شو او ته زموږ سردار یې چې ته کوم اطوار خپل کړي نو موږ به د هغې اتباع کوو او بیا به دویم شعر یې داسې راته ووایي چې زما غم داسې ختم شو چې بلکل نه و ما ته وایي چې خیر من العباس اجرک بعده عباس خو د پلار و واقعي تا لپاره یې ډېر ډېر قدر و قیمت و خو د هغه په وفات کې تا ته کوم اجر او بدله میلاویږي د الله طرف نه دا د عباس نه ډېره زیاته ده تا لپاره
والله خير منك للعباس او تد عباس وی داغه د پاره یقینا معین وی مددگار وی خدمتگار وی خو اوس ام الله ته دې استاد پلار د پاره الله ستاسو ډېر بهتر دی نو بهر تقدیر دا سوچ چې د تراغله علماء طلباء مسلمانان زنانا نارینا تمره ډېر مخلوق چې ځکه تاسو ته قسم وکړم 90% ما پکې شخصا نه پیژنده دوی راغلل او ما سره تعزیت وکړ یقینا زما هغه بوج هغه کافي کم شو او بیا داسې نیکان خلک چې راشي نو د نیکانو مجلس دا خو هسې د تسلی باعث وي بلکې بیګا مولانا عبدالحلیم صاحب ډېر مولوي صاحب رحمه الله په دې صعب حالت کې چې هغه راغی نو ما ورته مولوي صاحب زه خو باسم راتلم تاسو ولې تکلیف وکړ او ما سید الرحمن صاحب راتلو بس دغه کافرون ما ته نه نه ما وی سید الرحمن ته وی چې ما به ځي او وی زه خو د جنازې وخت نه خبر نه شوم چې جنازې ته به راغلم بهر تقدیر دا د دې بزرګانو او د دې نیکانو خلقو عظمت دی دا د دوی بډایي ده دا د دوی لویوالی دی الله تعالی دې ټولو ته په دنیا او آخر باندې اجر عظیم ورکړي مولانا قاسم صاحب د ماښام په دې مانځه کې سوره کافرون تلاوت کړ او سوره النصر او تاسو ته معلومه ده چې زه ماښام په مانځه کې کوم آیاتونه تلاوت کړم نو په یا د اولې رکعت یا د دویم رکعت هغه آیاتونه راواخلم تاسو ته بیا څه خبره وکړم د هغې معمول مطابق سوره الکافرون باندې به خبر وکړم سوره الکافرون مکی سورت دی قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون زه یو طالب په حیث باندې چې د خپل مشایخونو مسجده کړي دي هغه موږ سره امانت دی شیخ القرآن مولانا عبدالحادی صاحب رحمت الله علیه الله غریق الرحمت کی ما ته وی مرګریا ما وی جی وی چې ترته په لاره تېرېږي نو موږ وخت یو موږ نه ځي کنه ما او چې هغه کوم یو جومات ته نو چې کوم جومات ته لاړ شي نو بیا زمونږ په علماء او امامانو کې اکرام د مېلمه دایي چې ورته چې تاسو چې مونځ وکړئ نو هغه بل په تا ته هم څوک وایي چې ته مونځ وکړه نو چې مونځ وکړې نو د هغه خلکو شکریه به ادا کړې نو ما ورته چې څنګه شکریه وی شکریه به دا ادا کړې چې که دا سري مونځ وي نو که په خپل مزاج باندې چې څه ورته ویل غواړې نو ورته دین په حواله ووایه وی که جاري مونځ چې کوم آیتونه تلاوت کړې که یو آیت راواخله په هغې کې څه خبره ورته وکړه هغه تا د عزت درکړی دی نو دا به د هغې شکریه شي د دې مشرانو ډېر عجیبه عجیبه خبرې دي نو محترمو مولانا قاسم سے سورہ الکافرون تلاوت لکه څنګه چې ما ذکر وکړ دا سورت مکی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله مبعوث شو شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې د عربو عادات او رسوم وکتل نو دا عادات او رسوم دا په درې انواعو تقسیم کړل عملان یو هغه رسم عادت چې دا ناکارو من کل وجوه نبی علیه الصلاۃ والسلام د روزه اول نه پاغې ضرب ولګو چې د دې زما په دې دین کې هیڅ گنجائش نشته او دویم هغه چې دا خو نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه رسوم او رواجات درې انواعو ته تقسیم کړل یو هغه رواج او رسم چې کوم من کل الوجوه غلطو لکه شرک د روزه اول نه نبی علیه الصلاۃ والسلام په هغه کې هیڅ گنجائش پرې نه ښوده په دې یې رد وکړ قولوا لا اله الا الله دا رد هی د شرک دویم هغه رواج چې من کل الوجوه هو نبی علیه الصلاۃ والسلام ایز لکه چې څنګه ونو په هغه حالت باندې درې دوه مثاله به تاسو ته درکړم نبی علیه الصلاۃ والسلام اهل مکه نه عربو نه تپوس وکړ د اهل مدینه نه د هغوی نه تپوس وکړ چې ستاسو رواج څه په قتل خطا کې څه فیصله به وکړه هغوی ورته ویلي که به سل وخانو دیت به سل وخانو او دغه مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی
د جمهور مسلک دا دی چې دیت یا غسل کفار دی، نو چې په دې هر باندې ته ایوالویشن کې او قیمت څنګه مقرري یا د سلو خانو یا د 400 غواګانو یا د 200 بيزو. او امام رحمت الله علیه فرمایي چې دیت خو هغه دی چې نبی علیه الصلاة والسلام ذکر کړی دی. نو هغوی وایي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په یو کیس کې فیصله کړې وه په 400 غواګانو باندې، او بل کیس کې فیصله کړې وه په 200 بيزو باندې. امام رحمت الله علیه فرمایي هغه پریسیډنټ دی، هغه نسخ نه دی. دا بابا دی بابا نه چل ورتي، دی بابا نه د قانون چل ورتي. ما مرګرو ته مې کدا بابا ژوندې نو ټول دنیا ته جوړه په دې چې دا بابا ټول دنیا د سپریم کورټ په شرط نو هغه وایي چې دا پریسیډنټ دی. نو پریسیډنټ دا سپورټینګ سورس دی او دا بنیادی سورس نه دی. هغه وایي چې سورس اخو نسته او په نس کې صدق خان دی. هر د عمر فیصله ده، نو چون کې صدق خان هغه خلکو سره نو او چې د هغې قیمت ولګېده، نو د 400 غواګانو د قیمت برابر نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته 400 غواګانې ورکړې. په بل کیس کې خلکو سره ګډان بيزې وې، په 900 اوښان ورسره نو هغه د 100 اوښانو قیمت د 200 بيزو برابر شو. اوس به زما په خیال کې قدر و قیمت یې ولګېد، دغسې به وي 100 اوښان او 400 غواګانې او 200. نبي علیه الصلاة والسلام دغه دیت لکه څنګه چې نو دقسې پرېښودی چې 100 اوښان صحیح. او دی وجه ما تاسو له یو کتاب لیکلی چې عبد الله مولوي صاحب سره شته که نشته، بداية الفحول في علم الأصول. لا سير بداية الفحول في علم الأصول. هلته مې ذکر کړی دی چې دا د دین اصول یا د شریعت اصول یا د فقه او د قانون اصول عام طور خو موږ په دا کتابو کې ذکر کړو چې کله شروع کړو د حمدلله بسمله او د تسلیه نه بعد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين وبعد. هغې نه بعد دغه مصنف وایي فإن أصول الشرع 4. یاد دي ده نه دي په مباب نه تپوس کوم یاد دي که نه دي فإن أصول الشرع 4. خو یو ډېر لوی سړی دی او ډېر لوی اصولي دی او کتاب یې ډېر عجیب قیمتي کتاب دی. نه هغه وایي وبعد فإن أصول الشرع 3. صاحب قصابي وایي فإن أصول الشرع 3 ودانه چې کې هغه څلورم نه انکار کړی و ورابعها القياس. چې اصول د شرع 3 دي، څلورم یې قیاس دی. نو ما بربرو په سبق کې وویل ما دا صاحب قصابي دا اسلوب او کنټکسټ بدل کړی و دی. نو اصل کې ته په دې یو 4-5 الفاظو کې یو لوی مسلې ته اشاره وکړه، او بس د ابتدا نه یې ستا په ذهن کې کېږي چې قطعي سورس ګوره صرف 3 دي، چې قیاس نه حکمي سورس دی. لہذا دا یې په هغه مجموعه کې ذکر نه کړي ځان ته ورابعها القياس. او د دې وجې علم میراث کې قرآن خو ماخذ دی، سنت ماخذ دی، اجماع ماخذ دی، قیاس ماخذ دی. قیاس ماخذ نه دی. او په علم کلام کې نه عقایدو کې قرآن ماخذ دی، سنت ماخذ دی، اجماع دا ماخذ دی، او قیاس ماخذ دی. ځکه چې عقیده خو به قطعي په قیاس باندې ژوندي شی ثابتېږي، قطعي نه ثابتېږي. خبرې ځان کې راځي که نه راځي؟ زه لږ ډېر ګران خو نه یم، لږ ډېر ګران خو نه یم. نو بعد دا خلک تاسو وایي چې ستا قیمت نشته، ګران نه یم، ډېر ارزان یم. نو عرض مې کول استاد شاګردانو په سر روان دي. وزیر صاحب وایي چې شاګردانو په سر روان دي. نو بعد دې خبره ختموم، خو عرض مې کو چې بداية الفحول کې مې دا خبره لیکلې ده چې اصل کې اصول د شرع دا 2 نوعه دي ابتداء. یو هغه اولین او دویم نمبر دا ثانوي دي. هر چې اولین اصول کې خو دغه 4 دي ټول ذکر کوي، او هر چې ثانوي دي نه منتشر په دې کتابونو کې ذکر کوي. نو ما راجع کړی دي مالا ځای او هغه د
د بعضې فقهاو په نسبت باندې شپږ دي او بعضې په نسبت باندې اووه دي. نو په هغې کې آثار الصحابه اگر چې ما پکې بیا لیکلي چې آثار الصحابه ملحق بالحدیث دي. فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء ملحق بالحدیث دی. هغې باندې مجازات اطلاق د حدیث کېږي. خو بهر تقدیر فار اکیډمیک پرپز علمي بنیاد باندې او زه دا خبرې یعنې په داسې انداز باندې کوم چې په حیثیت د طالب څنګه کوم. نو بهر تقدیر عرض مې کوم ستاسو خدمت کې چې پای کې آثار الصحابه دي. شریعت د من قبلنا دی چې بلا نکیره ذکر شي. یعنې قرآن د یو پیغمبر شریعت ذکر کړی یا قانون ذکر کړی دی یا نبی علیه السلام ذکر کړی دی خو انکار یې پرې نه دی کړی او نه د صریح قانون د قرآن او حدیث نه هغه شریعت مخالف دی. نو هغه هم سورس دی، هغې نه بیا موږ قانون راوباسو. او درېیم په هغې کې عرف دی، کسب دی. او څلورم په هغې کې استحسان دی په مذهب د امام صاحب نه په مذهب د جمهورو فار اکیډمیک پرپز. ادروایز هلته ما کتاب کې لیکي چې امام شافعي استحسان کوي او استحسان کله دا مستدل ګرځوي خو په حیثیت د سورس یې نه مني. صحیح. او ورپسې استصحاب الحال دی، سټیټس کو یا از استصحاب الحال د جمهورو په نسبت باندې دا مثبت سورس دی. مثبت سورس دی یعنې دې شی ثابتېږي په قانون کې. امام رحمت الله علیه فرمایي دا مثبت سورس نه دی، دا مانع سورس دی. یعنې دا پریونشن خو کوي خو دا پرو نه کوي. دا مثلا سخت دی. البته چې کوم ضد راځي په شی باندې استصحاب الحال او سټیټس کو ورته لاره کې ودرېږي یعنې دا کار به نه کوي. او بیا بل بدو ذرایع نه ده کړه. من دا ډاکټر رحمان صاحب صحیح وایي په هغې باندې ورته راځم. نو بهر تقدیر بل عرف او عادت، استحسان، استصحاب الحال. او شپږم نمبر چې بعضې علما دې نه تعبیر کوي په استصلاح باندې او بعضې علما مشهور استصلاح مصالح مرسله پبلک انټرسټ پبلک انټرسټ مصالح مرسله هر چې صد ذرایع دی دا د جمهورو په نسبت باندې سورس دی. امام رحمت الله صد ذرایع نه مني په حیثیت د سورس مګر هله چې بلکل صورت نه جوړېږي. نو بهر تقدیر نبي علیه الصلاة والسلام عادات دریو انواعو ته تقسیم کړ او عرف دریو انواعو ته تقسیم کړ. نو یو هغه چې ناکارو روزې اول نه ختم کړ، بل هغه چې خو نو هغې اس پرې ښوده او درېیم هغه چې دا جزوي طور ښه و جزوي طور بد و. نو نبي علیه السلام د هغې اصلاح وکړه. لکه مثال یې دی واده نو عربو بودونه کول که نه به یې کول بلکې هغه بل څه یې کول د تشودونه یې کول. صحیح. او مالدار او پاورفل سړي هغه بلکل بل کار نه کو بس ودونه به یې کول. نو سودونه به یې کول خو دا د سیئاتو ډکو د مکروحاتو ډکو. نو خو ښځې ته حق و چې هغې نه کړی وې، نه د ښځې څه حقوقو سماجي نه معاشي هېڅ حقوق یې نه. نبي علیه الصلاة والسلام د هغې اصلاح وکړه. د ټول نه وړاندې خو قرآن یو تصور ورکړ او هغې په دریو مختلفو طریقو ورکړه. یو خو کامن دی چې بار بار یې وایي بعضکم من بعض بعضکم من بعض. نو بعضې د بعضو نه د لفظ ترجمه خو دا ده خو دا مراد نه ده، دا مراد نه ده. نو بعضکم من بعض ما ورته ورته لاندې ورکړل متساوین فیما بینکم. دا خو تفسیر ته خو پي ایچ ډي دې پرې وکړه. نو بهر تقدیر متساوین فیما بینکم. نو او دا لیکلي څه ده بنیادي طور کې زموږ امام دا سویتي لیکلي رحمه الله. نو بهر تقدیر سویتي زموږ پیر دی که نه. صحیح. نو متساوین فیما بینکم چې تاسو انسانان ټول یې که سپین یې او اوږد یې او که شورټ یې. صحیح. مغربیان یې که مشرقیان یې ښځه یې که سړي یې هر څه چې یې متساوین فیما بینکم. د انسان په حیث باندې ځکه تاسو په دې منطق کې ویلي دي چې دا انسان دا کلی متفاوت دی کلی مشکک دی. نه دا کلی متواتر دی کلی مشکک دی. دا متواتر دی که مشکک دی؟ متواتر دی. ځکه انسان که 2 فوټه نو هم انسان دی او که 10 فوټه دا هم انسان دی. او انسان که زما په شان یو خس و خاشاک دی دا هم انسان دی او که د وزیر صاحب په شان وزیر دی. صحیح صحیح ده که انسان که حکمران دی نو هم انسان دی او که یو فقیر دی نو هغه هم انسان دی. کلي متواتر ورته وایي چې اطلاق په هر فرد افرادو باندې علی السویه کېږي. ته ورته دا نه شې ویلی چې دا د 2 فوټو دا میجر چې دی میجر پیژنې تخلیقي طور بونه
نو اوس ګوره هغه ته مونږ ویل چې دی 50% انسان دی یا 25% کې نو پوره انسان دی پوره انسان دی ځکه چې دا کلی متوتی دی بهر تفضیل بعضکم من بعض ایا څنګه چې دا چې علماء سي اشاره وکړه آیت ته چې انا خلقناکم من ذکر و انثى مونږ تاسو د یو نارینه او یو زنانه پیدا کړی بیان د مصداق لري دي یو ذلك چې د آدم او د حوا اولاد ټول هر څه چې ټول کې سپینې مغربیان کې مشرقیان دي سابقین یې کلاهقین یې که حاضرین دي او دې مدا چې هر انسان د صرف یو پلار یو مور دی هیڅ یو انسان دا داول شي چې ما پلاران دی نو دا وایي زما مين دي او که چا دا داوا وکړه نو دې بس سانیټوریم ته باندې د نفسیاتي مریض دی نو اوس چې کله پلار او مور یو یو دي د انسان نو څنګه دا مساوات د انساني دا څه شي مساوات د انساني په تطبیق د خبره ختمو اوس كل الوجوه دا چې بالکل من كل الوجوه جاري او من كل الوجوه منع لا ما يجب من بعض الوجوه صحیح وي من بعض الوجوه خطا وي نو ما داغي مثال دی واده نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغي اصلاح وکړه چې خدا سیر لري پدو سلن اس ای واي سیر یعنی د لفظ قدر قیمت دی د دې هانا ته وګوري او د دې وجه چونکه هغه معاشره کې د خزې سیر چې تاسو تاسو نو نه د هغې د ناس اعتبارو نو دا او هم څه اعتبار په خوا قبضه وه د دې وجې شریعت وایي اگر چې د امام رحمت الله علیه مذهب دا دی چې په عقد کې ایجاب څه شی دی او قبول څه شی دی صحیح نو اوس بنیادي طور په فقها دا ذکر کوي چې ایجاب پروپوزل دی چې په کانټریکټ د سیل کې او په بیع کې د بایع طرف ته راشي او اکسپټنس دا د مشتری او د خریدار قبول صحیح ایجاب او قبول او په باب د نکاح کې ایجاب دا چې د ښځې طرف ته راشي او قبول دا چې د نو دا اصولي شی دی امام رحمت الله علیه فرمایي چې د عاقدینو په دې الفاظو کې کومه خبره چې لومبی وشي نو دا ایجاب دی او کومه چې دویمه وشي نو دا قبول دی نو که اوس خاوند وایي هلک جنۍ ده چې زه تا واده کوم او هغې ووایي چې زه تا قبلوم نو آیا چې بیا د دې خاوند دویم سیټ هم ضرورت دی چې قبلوم دی او که نه قبلوم نو صاحبین وایي او ضرورت ده ځکه چې د ښځې دا قبلول دا ایجاب دی چې اساسي شی دا دی امام رحمت الله علیه فرمایي ښه خو دا ده چې ووایي چې قبول دی او که ویې نه وي نه دا عقد وشي نو په هر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې نبي علیه الصلاة والسلام د دې اصلاح وکړه خو په هر تقدیر پیغمبر علیه الصلاة والسلام چونکې د دعوت په میدان کې د دعوت میدان کې نبی علیه الصلاة والسلام سخته خبره نه کوله ځکه دعوت کې خو به ترغیب پیدا کړي رغبت به پیدا کړي د دې وجه قرآن کریم کې الحمد نواله تر اخره پورې چېرته پیغمبر علیه الصلاة والسلام کافرانو سره خطاب په کافر نه دی کړی نه ویلي دا واحد خطاب دی په ټول قرآن کې چې درته پیغمبر علیه السلام ورته وایي او شیخ صاحب رحمت الله علیه مولانا قاسم صاحب شیخ القرآن رحمت الله علیه هغه فرمایلی وی قل وایت او پیغمبر پیغام داسې قل وایت او پیغمبره یا ایها الکافرون چې د کافر زامنو ټول قرآن ته خلاص کړه یا ایها الکافرون بس دا یو خطاب دی چې ورته وایي یا یو موري صاحب راته موري صاحبان ښه خلک دی ځکه اصلاح خو غواړي هغه ما ته وویل نه بل خطاب هم شته دویم خطاب هم شته ما ورته یې چېرته دی ما په دې قرآن کې کوم قرآن چې خدای نازل کړی دی ما نه چې نبي علیه الصلاة والسلام کافرانو سره په کافر خطاب کړی دی ویل قرآن کې دي چې الذین کفروا لا تعتذروا اليوم یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم ما موري صاحب د آیات په دې سره ګوره دا پیغمبر خطاب نه کړي دا الله به خطاب کوي د قیامت پر ورځ باندې کافرانو سره چې لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون با تقدیر عرض کو استاد خدمت کې دا واحد خطاب دی قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون زه بندګي نه کوم ما نو تاسو وایي دا ما دا موصول عام دی د ذوي الارواح دپاره دی غیر ذوي الارواح دپاره غیر ذوي الارواح دپاره ځکه چې اوس د هغوی معبودان څوک و دغلته یو بت دی او دغلته یو برجایي ده او دغلته یو بوډه ده او هغه ستوری دی او دغه د سپوږمۍ ده دا خو ټول غیر ذوي الارواح دي وی لا اعبد ما تعبدون زه د دې بوتانو عبادت نه کوم
ददी असनाम व तमासील इबादत न को ला अबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद नता सो इबादत को उनकी द आगे चीजें इबादत को वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद नवान मुफस्सिरीन हुए कि तकरार द ताकीद द पारा दे तकरार सर पारा दे ताकीद द पारा है तबे उसने जो करे मा दा तवक्को मले कि बता सर बोल क्या को सही और शेख मुजतहिद फिल कुरान वाला हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अबू हुआ तकरार न दे दा तकरार न दे ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद ज द आग माबूदान व इबादत तो तुम चिता सो कोई दा माबूदान व इबादत तो ला आबुदु मा वला अंतुम आबिदून मा नो बेटा के और रहमान से भी जितना बिया मारा है नो नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द गैर सी रूह खबर को है आखो हाई दे और दा सिफत जाती दे हाई दे और दा सिफत जाती दे वला अंतुम आबिदून मा आबुद शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाए इदा मा तजawuzan से बिना रूह को पर इस्तेमाल की सही न द हाई व तaqda पर जब जात बारी दे अगे द पर इस्तेमाल से होस बिया ला आबुद मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद दा तकरार मसला هذا الشيخ رحمة الله عليه فرمائے چې په یو کې نفي د شرکت په معبود کې ده او په دویم کې نفي د شرکت په طریقې د عبادت کې ده چې زه د هغه معبودانو عبادت نه کوم چې او زه هغه طریقه باندې عبادت نه کوم چې کوم طریقه تاسو کوئ د شیخ رحمة الله عليه نبی علیه السلام ورته چې د خدای امانت او بیت الله کې پر باندې ګرځي نو زموږ پر باندې ګرځي زه هغه طریقه عبادت نه کوم چې تاسو او بیا شیخ رحمة الله عليه بل خبره فرمایله لا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم شنو حالا زديكار ديانه في الحال أو بيادمين مآلا أو بمستقبلكم بردمانات أو خمدرين يوجد في الحال ده بلكنا في الاستقبال ده لكم دينكم ولي دين لا تفضل الله نبي أو زوج فضل الله رضي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ولا قاسم صبر دامت بركاته صدر صحت قبل اور خیر بطارہ برکت قبل نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسم الله الرحمن الرحیم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظیم محترم جناب حضرت مولانا قاضی اللہ سید المکان العالیہ خبروں قصہ خبر صرف جیش نے جڑی گئی اور صرف منگا پدایا حوالہ سر چینی رئیس محترم داوی والدہ صاحبہ دنیا نے تشریف وړی او دا هغه بختوره زنانه ده چې د دې هغه اولاد خصوصا قاضي صاحب الله بین الاقوامی انداز کې یو عظیم شخصیت یو ډېر لوی سکالر یو ډېر لوی عظیم علمي شخصیت او همدارنګه ډېر د فوایدو او مفیداتو نه ډک انسان دا د هغې په اولاد کې دی او د هغې دپاره یو عظیمه صدقه جاریه ده څرنګه چې انسان وفات شي د هغه ټول اعمال بند شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لیکن هغه چې کوم علم یې کړي د هغې باندې عمل شوي بیا د علم خپروالي کړي یا صدقه جاریه وي یا داسې اولاد صالحی چې د هغې دپاره دعاګانې غواړي د هغې کم صدقات دي او کم علمات دي او کم اعمال صالحه دي هغه د اولاد په شکل کې او د علم په شکل کې شروع وي په دې حواله سره د عظیمه بختوره زنانه وه چې د هغې داسې اولاد شته هغې اولاد ټوله دنیا کې د دین هغه رڼا خپروي د قرآن مجید څومره تفسیر چې دوی په کوم انداز کې کوي او دلته هم کوو بیا هلته خپل جاري ساتي ټولې دنیا ته رسېږي موږ د الله نه دعا کوو چې الله دې کې مزید ترقي هم دې ته نصیب کړي او الله د دې د فیوزاتو برکاتو نه او د دې د علمي انواراتو نه د پوره دنیا نور هم مستفید الله وګرځوي او د هغې والدې صاحب دپاره عظیمه صدقه جاریه وګرځوي دعا وکړئ چې الله پاک سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم
इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ के अल्लाह पाक हज़रत काई साहब दामत बरकातुहुम आलिया नदी वालिद साहिबा अल्लाह मग़फ़िरत ताम्मा का मिला नसीब की, दरजात आलिया जन्नतुल फिरदौस के अल्लाह नसीब की, उस्मान लगान ताला सब्र जमील नसीब की, नई बरक़ात पदीबान अल्लाह जारी सारी क़ायम दाइम अल्लाह उसादी टोल मुर्दगान दा अहले इस्लाम अल्लाह वफ़ी अल्लाहुम्मा फ़िरहा वरहमहा वला तुअज़्ज़िबहा इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा नक़्क़िहा मिनल ख़ताया कमा यनक़्क़ा अस्सौबुल अब्यज़ु मिनद दनस। अल्लाहुम्मा बा'िद बैना व बैन ख़ताया कमा बा'दता मिनल मशरिक़ि वल मग़रिब। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही।